عالمان تستمش من القامة پورے وده قرآن مجيد علوم دابر ختمينا جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال طول علوم خدای پاک قرآن مجید کے در میں خود دی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ متعلق راضی یاغو فلا باندې روان طالب ګرې کې دی په لوی عمر کې علم شروع کړو اب دې کې تاسو زه خبره کوم دا خبره بیا ساتم خو دې کې درخواست کوم زمارو د علم په ذکر کې کول شرمېږي ما دا مو وایي چې زما عمر ډېر دی یا خود سپینګری ما یا خود ما 500 کال عمر دی اوس پسند علم کوم په دې مشرمېږي مدرسې ته راځي خالص ته راځي نصیر الدین مولانا صاحب په دې ځای کې دی هغه راځي د مرګ مخکې لا وخت نه دی ګوري وایي څه پکې نه وایي کو په دې لار کې مرګ راغی حضور فرمایي طالب علم د علم پس دغه وفات شدي شهید دی شهید دم بلې عمر باندې علم شروع کړو خو ډېر غریبو په لار باندې روان دي یو ځای کې شربت فرسېدو او دې تل دی اغسطو تګیو د کوفې ګرمي چې دا مشهوره ګرمي وه دې چې ورغی شربت والا دی چې کاکا لږ شربت ته بډه شوی دی یو کنټرول شربت راکړه خو پیسې را سره نشته او که ته خامخا هغې لپاره به زه د هغې په عوض کې یو څو مسلې به درته بیان کړم شربت والا کاکا ورته وایي چې استاد یې خفه کېږم مسلې خو ځان له خبره ده خو دا شربت په پیسو جوړ شوی دی او په دې کې ما خرچې شوي دي ما یو پیسې راکړه نو شربت به در کوم که پیسې نه راکړې شربت نه درکوم او دې ګوره کاکا ته کې شوی نو وطن دې اغستې ما نو خیر دې دا مسلې ګور ډېرې قیمتي دي او تی نه بس خفه کېږم طالب استاد ستتلی شي امام ابو یوسف رحمت الله علیه لاړ سره د تېرې شوې زندګي خدا خو یو ګردش دی د خدای پاک طرف نه قسمه قسم ازمایښونه راځي شربت والا کاکا چې تا ډېر جوش کې راغلی یو لورې وه نور بچي نو او دا وایي چې دا لور ته راودوم نو زه به د خپل لور له په جهیز کې د دنیا ټول دولت به ورله ورکوم چې څه به مخ د ځمکه باندې دي دا ټول دولت به ورله ورکوم او که دا مې ونه کړله نو ما به خپله ښځه طلاق کړي سوګند مو په طلاق مو معلق طلاق او د لور د واده مخ راغی پریشان دی چې خدای پاک دا مې څه ووایي او طلاق خو ټوکې نه بني نو او عالمانو پسې په استادانو پسې ګرځېده چا سره محل نه چا ورته وایي چې یاره دغه ځای کې زمونږ په دې علاقه کې یو عالم دین دی او ډېر فقیه دی مجتهد دی اوس هم علم کوي خو بهرحال ډېر پوه سړی دی ورشه دی راغی اقا امام ابو یوسف رحمت الله علیه مخامخ شي هغه وپېژنده چې دا خو کاکا جو کاکا وپېژنده کاکا نو خو بلا خلک ته وراکړه او کېدای شي په هغه وخت کې د هغه هیئت هم بدل و په جومات کې به یې پټکې بسر و سپینې جامې به یې په لاره کې خو دا څوک نه یې وخت سنبال کړی ورته وایي چې یو استاد یې راغلی یم یو مسله ده او ډېرې پریشانه کړې ما اصله زما دا ښځه طلاق شي مسله یې ورته بیان کړه امام ابو یوسف رحمت الله علیه ورته فرمایي چې داسې کار دی مسله یې بخیمه خو پیسې به دې لګي او تی څونه پیسې به لګي وي 10,000 روپۍ به لګي نو 10,000 اشرفۍ به راکړې 10,000 درهمه او تی دا خو صاحب ډېر زیاتې نه دي مینه دا لګي دي او خیر دی که ستا دلته کې کار نه کېږي نو بل خوا راشه څوک به یې مفته وخوري زه خو چې مسله خیم نو خیراتي نه په دې علم باندې ما محنت کړی دی په دې باندې ما کوشش کړی دی دې په زده کړه کې ما ډېر ټایم لګولی دی او دا علم دومره سپک هم نه دی نو پیسې رسوي خو چې مسله ته بیان کړي بس هغه مجبوره خو کېږو پریشانه وي صاحب به در به کوم وي دلته پیسې راوړه بیا به خبرې کوو هغه لاړو هغه پیسې ورله راوړی چې کېښودې تی صاحب مسله ته بیانوم او دا پیسې نه علمه او د دې وجه چې زه هغه کس یم چې ما تا ته ویلو چې یو ګوټ شربت راکړه
او دو مسئلې به راته وښیم نو کاکا په هغه دوو مسلو کې یو مسله ځان وه دا په یو کنډول کې ده تا د علم قدر ونه کړ داسې کار به وکړې کاکا چې کله ځې لاړ شي او خپل لور کله ودی نو د قرآن مجید یو نسخه به راوالي هغه به خپل لور ته په جهیز کې ورکړي سبحان الله ځکه قرآن مجید کې خدای پاک فرمایي چې ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین چې څه اوښکي او څه لامده دي دا ټول په قرآن مجید کې دي تا د ټول دنیا هر څه یاد کړي وي او اوچ او لامده په دنیا کې به یو شی یا اوچي یا به لوند وي نو هر څه خدای پاک په دې قرآن کې درنه ایښودي دي بس یو قرآن په نړۍ کې د دنیا ټول دولت پورې تاوړ